داولی پاری د سوره بقره د آیات مبارکه یوصل وندرشم نانوی درس ده. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کچری ایمان روڑو دوی پا مثل دا حق چی ایمان روڑتا سپاغی فقد احتدو نبیشک دیلار مندل داو دوی پا ہدایت دی وَإِن تَوَلَّوْا كَوَاوْرِي دَلْدُوِي فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ بِشَكَّ دوی فَمُخَالِفَتْ كِدِي فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ نُكَافِي بَشِتَاسُ تَعَلَّا دَدْوِيد طرفنا یمستاسو حفاظت با اللہ کوید دی کافر د شرنا وهو السمیع العلیم او دغ اللہ اوریدن کے دے العلیم او پوہ دے. دا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کی دو ترکیبون علماء کړي. یو دا چې دا بمثلی کې دا با زائده دا او مثلی صفت دے دیو مصدر محذوف د پارا نګور تقدیر د آیات داسې شو فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم ایمان راوړ دی په مثل دی ایمان ستاسو فقد اهتدوا ندوی په هدایت دی او لار مندلنا دې کې مماثلت واقع شوه د بین الایمانین پمن دا غزو ایمان نو کې یعنی دې خلق ایمان راړو خو ای زما د حبیب صحابه کرام د ایمان استاسو سره مماثلو فقد اهتدوا ندیلار مندللا ادبیه دا ضمیر دا آمنتم بیه نرستکم بیه چدا دا راجی دے اللہ تا یا قرآن تا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا بدیدے کی گور باز زائدہ دیو توجیہات کے دعوی فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ کی ایمان روڑو دوی پا مثل دی ایمان ستاسو لکتاسو پا اللہ و پا قرآن او پا پیغمبر سنگ ایمان روڑے او دی رستو خلقم داس ایمان راڑو فقد اهتدوا نبیشک دوی لار مندلدا او دابا دیر زیونو کی زیاد راضی زائد راضی لکه څنګه دی آیات کې مراغلی جزاء سیئه بمثلها دې کې بمثلها کې دابا زائد دا او دیمه توجیه آیات مبارکه کې دانا ورپدی مخ کی توجیبا نداما مصدریه شوا او ما مصدریه خپل مدخول په معنا د مصدر ګرځي فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم یادی کی دا مثلو زائد دے
او دا ما په معنا د الذی دا بیا ګور معنا دا چې فین امنو بالذی آمنتم به فقد اهتدوا دیمه توجیه آیات مبارکه کې دا نو پدې کې دا لفظ د مثلی زائد ده او ما مصدریه نه ده بلکې ما موصوله په معنا د الذی دا ما فمانا د الذين ناول توجیبان مماثلت بین الایمانین یادی دې کې او توجیه دام د چې مثل فمانا د عین دې یا فمانا د صفت دې لکه مفردات کې امام راغب وي فین امنو کده ایمان راړو په عین هغه کتاب او دین آمنتم به چتاسو ایمان روڑ دے پاغی فقد اهتدوا نو بیشک دیلار مندلدا بہر حال ګور ایمان با د الله د حبیب او د صحابه د ایمان سره مماثل وی چې نفاق بنی ټګي بنی دوکه بنی اخوا دی خوا غلط رسومات و بدعات بنی دیو جرتا استمخ کی تیرو حدیث د مسلم شریف کی راغلی د خیبر جنگ چې د الله حبیب کولو جنډه علی رضی الله عنه تلاش کی اور کړوا او علی رضی الله عنه تفاتح خیبر وای وی پسور سره جنگیګم ايکونو مثلنا دا چی شی زمونږ غونته نمونږ او تاسو نه مطالبه ده چې د صحابه غونته جوړ شي اګه زه کوی نه دانه د نبی باندې چا غونته جوړي یا کې دې شي د ځان غونته چې جوړ دي شي فین آمنو کی ایمان راړو بمثل ما آمنتم به فمثل ایمان ساسو او په هغه سبان چې ایمان وروړ تاسو به پاغي چې الله دې قران دې او د الله حبيب دې فقد اهتدوا نو بشک دې لار مندلدا وان تولوا كواردل بي فانما هم في شقاق نو بشک دای په مخالفت د الله کی او دای په جګړه او عداوت کی دي شقاق په معنا د مخالفت ده په معنا د منازعات ده او په معنا د عداوت ده د علماء اختلاف او چې شقاق د سنه مشتق ده نسو کوئی دا د شقنا چې په معنا د جانب راځي دا د دې نه ماخوذ ده په کسری د شین سره من الشق جانب اسو کوئی دا مشتق ده د مشقت نه اباز وی ماخوذ دے من قولهم شق العصا اذا اظهر العداوه کلچ دشمنی سرګند کی فانما هم فی شقاق نو بشک دای په جګړه او مخالفت او دشمنی کی دی یا ماخوذ من الشق صدا په معنا د جانب راضی فسيكفيكهم الله زرد چې کافی بشي تا الله د الله خپل رسول توحید دي دشمنانو د دین
وهو السميع العليم او دغ الله اوریدن کې دے العلیم او پوهه دے. اگر دا آیات مبارکو چې په دې د عثمان رضی الله عنه ویني تو شوی د شهادت نفس دی بډېر قران لستو قران حکیم به ډېر لستو د نمازیګر موزیو کو او قران وګړولو یو پار ختمې دو تو دی آیات سره رسېدو او هغه باغیان کور تور واوړېدل او عثمان رضی الله عنه د قران د پاسه شهید کو دا غیوی دی پدی آیات مبارکت وی شوی. دیو جن علماء لیکلی وې د چا د شهادت بس گواہی کوي د چا د شهادت بس شی گواہی کوي زمکه بکای او حساب د زمکه کوي. د عثمان رضی الله عنه د شهادت لپاره پرز د قیامت کتاب الله برازي لکه عمر رضی الله عنه د خپل حبیب د مصلا د فاسا شهید شوی د داوی د شهادت د گواهی د پاره د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم مصلا برازی. صبغت الله صبغه اصل کې رنگ توي دې کې مراد سے دین دے. د صبغت الله نه مراد د الله دین دے. صبغت الله نو صبغه اصل کې رنگ توي دې کې دین ته مراد دے. اگر دا صبغت الله دې کې منسوب دے یا خدا معنا وا ای قبلنا صبغت الله اتبعوا صبغت الله یا الزموا صبغت الله لازم رونی سیدین الله. بعض مفسرین یو واقعا ذکر کړی دا یهود او نصارا او ځان ته رنگ جوړ کړو او په رنگ چې به معصوم رنگ کو د دې وې دیو صحیح نصرانی جوړ شو. ابن جریر رحم الله وی نصارا او چې وکړه اراده وکړه چې خپل معصومان نم نصارا جوړ کی نیو بوی پاغی کی بیده واچولو ادائی بوی چدا دد دفار پاکوالی لکه څنګه غسل جنابت په اسلام کې د پاکوالی دفار وی ندا دزید نصرانیت او رنگو دا دزید نصرانیت او رنگو دلتوی صبغت الله روان شهید دین د الله پسې نور رنگونه بسی چاو یو رنگ جوړ کړی چابل پدی نور رنگونو رنگي غمارا شزان د الله په دین باندې رنگ کا چې عقیده او اعمال دې د قران او سنت مطابق وي ظاهر او باطن دې په قران او سنت باندې رنگ دې قبول کئی دین دا اللہ چه قرآن و سنت دے. ومن احسنو او سوک دے خیست من اللہ دا اللہ نا صبغتا فدن کی سوک دے دا اللہ نا خیست فدن کی ونحن له عابدون او مونږ یو دی الله لره عبادت کوونکی او دا الله په عبادت باندې خاص کوو.
قل فرمایا حبیبا اتحاجوننا آیا تاسو جګړې کوي زموږ سره اهل کتاب يهود او نصاراو فی الله فبارد دین د الله کې فی الله فبارد توحید د الله کې فی الله فی دینه وفی توحیده آیا تاسو جګړې مناظرې او بحثونه کوي زموږ سره د الله د وحدانیت او د دین او د اوامر او د نواهی مبارکه وهو ربنا وربکم او دغه الله رب زموږ دی او رب تاسو دی ولنا زموږ د پار اعمالنا زموږ عملونه دي چې هغه د قران او سنت مطابق دي ولکم اعمالکم او تاسو د پارستا سو عملونه دي چې هغه د خپل خواهش او طبیعت مطابق دي ونحن له مخلصون ایو مونږ دی الله لپاره خالص کون کی د خپل عبادت او بندګی رہی اے مونږ یوازې خالص د الله عبادت کو اتاسو وګوره د عزیر علیہ السلام عبادت کوي نسوارا او توي تاسو د عیسی علیہ السلام عبادت کوي داړو لفظ دې چې د اخلاص لفظ راغی ګوره په تمام عبادتو کې اخلاص مقصود دی کہ عبادت کی اخلاص وی خدا اللہ دربار کی بقبول شي او کائے کہ شرک دے شرک اکبر یا شرک اصغر نا عبادت قبل دل سکے چغ وبال لے او دنیا خیرت کی د تباہی سبب دے دنیا و خیرت کی اغد تباہی سبب دے ونحن له مخلصون او مونږ یو دی الله لرا خالص کون کی د خپل عبادت ادا بار بار راضی کړوي الا لله الدين الخالص خبردار الله لرا دین خالص دې اگر اخلاص عبادت دی لوي چې د الله د رضا نه بل اس شی پزړه او نیت کې نشتا سید ابن جبیر رحمه الله او اخلاص دی ته وای چې دا الله په دین کې څوک شریک نه کی په اعمالو کې سریاکاری دي ځان چاته خینا فضیل رحمه الله بوي وای دا عمل پر خودل د خلق د وجن ریا او د خلق د وجن عمل کول شرک دی نبی د چا د پاره کې او نبی عمل د چا د پاره پریزي نبی عمل د چا د پاره پریزي بعض علماء لیکلي وې د اخلاص د عمل او د ریاکاری د عمل سالامات دي اے عمل کې به اخلاص کله دي وای چې आवाज عبادت کې نو در کې سستی ده خو چې غاڼای نو بیا در کې سستی نشتا یعنی چې غاڼای نو په عبادتو کې سستی نه کې اجي आवाज په عبادت نه کې دارنګه د عدم اخلاص نه خدا د یو کار عمل دیو کو اوس دا واخې چې د خلق می تعریف وکي نو کچره دا وی نو دا د عمل د اخلاص نه خنرا یک دا ټول خلق دیو سړی تعریف وکي خود د مساله بر د الله سره جوړ نه دا نو د دې ټول خلقو په تعریف او ستاینه بس جوړ شي اکدا ټول خلق دیو سړی مزمت وي خود د بر معامله د الله سره سمرا
نو د خلقو په دې دور بدر دود دسو نخپل معامله الله سره جوړول ونحن له مخلصون او مونږ یو دی الله لرا خالص کون کی د خپل عبادت ام تقولون یا هم منقطع ده فمانا د بل بلکې وای تاسو ان ابراهیم چې بشک ابراهیم علیہ السلام اې دی يهودو نصارا او تویا وای تاسو چې بشک ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط و اولاد دوی کانو هودن اودئی فیہودیت بانے اے یہودیانو ادا پیغمبران العیاذ باللہ یہودیانو فیہودیتو او نسوارا یا اودئی نسوارا او بودا پیغمبران العیاذ باللہ فنسرانیتو علاوی دوار دروغ وائی زما پیغمبران نپ یہودیتو نپ نصرانیتو بلکہ خپ دین حنیفو قل فرمایا انتم عالم آیاتا سخپوئی گئی ام اللہ یا کا اللہ ددا سخدای ویلی نشی چی منگا خپوئیگو نو اللہ وی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما رسول روان دی سورہ عمران کے و ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیتو نہ نصرانیتو او فرمایا آیا تھا سو پوہی گئی ام اللہ یا کاللہ ومن ازلم نشتد دوی ظالم ممن دہا چانا ختم شهادتن چې پټکړی د گواہی چې دا گواہی موجود ده عنده د دوی سرا من الله د الله د طرفنا دې کې امام رازی رحم الله او شهادت نسمرات دي یعنی شهادت التوراۃ والانجیل على ان الانبیاء كانوا على التوحید والحنفیہ آغا گواہی د تورات شریف او د انجیل شریف وا چې د الله پیغمبران علیهم السلام د توحید او په دین حنیف دا گواہی دی یهودو پټول تورات کې ده او دا د نسوارا او پټول په انجیل کې دا شیو نشته د لوی ظالم د هغه چانا چې پټوي گواہی چې هغه د تورات او د انجیل شریف گواہی دا چې ټول پیغمبران په توحید او يهودیت او نصرانیت نو عنده چې دا د سردا من الله دا الله د طرف نور ته حاصل لا وم الله ند الله بغافل خبر عما تعملون دا هغه چې تاسو کوم عمل کوي ورب پیغمبرانو دروغ جوړوي يهود وي العياذ بالله دای په يهوديتو نصارا وي دای په نصرانيتو اګور حق گواہی مد تورات او انجیل شریف پټکا تلک امه دایات در تمخم تیر شو پایات یوسل سلور درشم کې بے مقرر کو او دا آیات علماء لیکلي دی وجنه مقرر کو وې دې کې ير ور کوي د دې يهودو نسوارو په ذهن کې دا خبره مضبوطه وا فخر به قولو پخپلو نیکانو نیکونو او دا غي په اعمالو بروسه کولا
خپل اسنه کول وای دي کې خو شک نشته چې تاسو نیکونه پیغمبرانو خدا غي په عمل خو تاسو نه خلاصيږي هیڅ د چا په نیکونو کې او نیک ولی او بزرگ تیر شوه داغه په عمل خداغه اولاد او نوسی کډ وسی نه خلاصيږي دای بم د خپل نیک نیکو داغون ته اخلاق او اعمال فزان کراولي تلک امه دای وډلوا د دې انبیاء علیهم السلام قد خلت چې بشکتی رشوینا لها ما کسبت د دې ډلې د فار باغسی چې غي کړیو ولکم ما کسبتم او تاسو د فار باغی چې تاسو کوي ولا تسالون او تاسو نه تپوس وو نکړې شي عما كانوا يعملون ده هغه سبارکی چې وغي عمل کون کی سيقول السفهاء زرد چې وبوایو ګور آیات مکرر تفسیر خازن کې وی انما قرره تنبیها لليهود لئلا يغتروا بشرف آبائهم آیات مکرر کو يهود ته خبردار ورکي چې د خپل مشرانو په شرافت ګره دوک کیږي ما استامشر بني کو د اخلاق خاون بو د ایمان خاون بو د صفا خاون بو نت پدې د خلاصيږي چې پاغه فخر کې کبم ځان کیا غشان صفاتنا راولي سيقول السفهاء زرد چوبوائی بی وقوف من الناس دخلقنا ما واللهم سشیوانو دی مومنان لرا عن قبلتهم التي د قبلی دوی هاغنا کانو علیها چودئی پاغیم قلو فرمایا للہ المشرق خاص دا اللہ دا فار مشرق دے والمغرب و مغرب دے یهدی من یشاء ہدایت کئی چال چوغاڑی الى صراط مستقیم طرف دلار نیغتام دیده کی دی صفحان سوک مراد دی نبرا ابن عازب رضی اللہ عنہ چه مشہور صحابی دے امام مجاہد سید ابن جبیر ابازنور سلف و یہود تھے مراد دی ابن عباس رضی اللہ عنہما و بازنور علماوی چې صفحان مراد د مکی مشرکان دي او یو قول دام دی چې صفحان مراد منافقان دي او دا ټول ته مراد دي ځکه يهودم صفحاء مشرکانم صفحاء منافقانم صفحاء دا آیات نازل شوه د په تحویل د قبله کې علماء لیکلي وي اول نسخه د کم آیات راغلي ودلته اهل علم لیکلي دي چې اول نسخه د دې راغلي علامہ حافظ ابن عبد البر وی حافظ المغرب رحمه الله وی اجمع العلماء ان شان القبلة اول ما نسخ من القرآن واجمعوا ان ذلك كان بالمدينة د علماء اجماع چې شان د قبله اول هغه دی چې د قران نه دا حکم منسوخ شوی
نور نسخ د دینه پس راغلی او په دې اجماع چې دا نسخ په مدینه منوره کې و نبی علیہ السلام راوړې دو موږ کول بیت المقدس ته او الله حکم کو کعبه ته راوړې دو کعبه ته راوړې دو دا اول حکم دی الله خبر ورکو زما حبیب چې قبله بدل شي نو يهود بدا سشي واړول دی د قبلینا قبلینا مراد بیت المقدس دی بیت المقدس سے مراد دی چې دای فاغي مشرکان بم داسي وای منافقان بم اعتراض کوي اصل کی خبر ادا سے بخاری مسلم شریف کے راغلی براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکل مدینی منوری ترالک نو بیت المقدس سے شپارس یا ولس میاشتی موزو کو خدا الله د حبیب دا خبره خوخوا اي يتوجه نحو الكعبه چې دای د کعبه ته مخ راوځي نو الله آیات رولې ګلو قبله بدل شو الله وی قد نرى تقلب وجهك في السماء حبیب مونږ ګورو چې بار بار دعا کوي او اسمان طرف لګوري بس تاسو مخ کعبه ته راوګرځوي نو صفحان مراد پدی آیات کی بیا یهود شول د الله حبیب شپارس یا ولس میاشتې مز د هجرت نفس په مدینه منوره کې دا بیت المقدس تقولو بیا حکم راغی وګوره دین کې اختلاف دی چې دا الله حبیب چې کله په مکه مکرمه کې نو فرضیت د مسخ په مکه مکرمه کې راغلی هلته چې مسکول نو کم په لبه مخکولو د یو قول د اهل علم د توجه کوي چې نبی کریم علیه السلام چې کلموس فرض شو نو په مکه مکرمه کې کعبه ته مسکولو بیت الله شریف تا نو کله چې مدینه منوره ترال نو حکم منسوخ شو او بیت المقدس ته مشورو نشپاړس ولس میاشتې پس بیا حکم راغې د بیت المقدس نے مخرا واړو کعبه تا یو قول دانه په دې باندې نسخ دو پیری رااله نسخ شو مرتين شو یو قول د اهل علم دانه خو جمهور علما وایي او دا قول د ابن عباس رضی الله عنهما دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله مسکولو په کعبه شریفه کې نو التن بیت المقدس تبخو خو په داسې طریقه به نبی علیہ السلام مدریدو چې کعبه ته نشان راکلا ګور د رکن یمانی او د حجر اسود په دې منځ کې د کعبه کوم دیوار چې ده د دې جانب ته نبی علیہ السلام مخکوم چې دا غي بالکل په جانب راځي میزاب رحمت نو په کعبه کې چې دا سوزريږي چې د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې دی کعبه ته مخ وي نو بیت المقدس ته مخ راځي
نو دا څومره موده چې الله حبیب په مکه مکرمه کې نو د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې مشکولو نو کعبه تم مخ مبارک راتلو او بیت المقدس تم راتلو نو کله چې مدینه منوره له لاړل نو الته شپاړس ولس میاشتې بیا داسې مشکول لکه مکه مکرمه کې چې کول بیت المقدس سبخو شپاړس ولس میاشتې پس حکم بدل شو نو دې کې نسخ یو ځل والا پدې کې نسخ یو ځل والا لکه دې باره کې د مسند احمد یو صحیح حدیث راغلی دی او دا امام طبرانی ذکر کړي مسند بزار ذکر کړي او علامہ حسمی وی په مجموع الزوائد کې ورجاله رجال الصحیح چې د الله حبیب بمسکولو په مکه مکرمه کې او درې دوه په من د رکن یمانی او د حجر اسود کې نو مخی کعبه تمراتلو او بیت المقدس تمراتلو نو په دې اعتبار نسخ سره یو ځل دا سيقول السفهاء زرد چوب وای دا بی وقوف یعنی یهود یا مشرکان یا منافقان ما واللهم سشي واړول دوی عن قبلتهم التي تقبلي دوی هاغنا كانوا عليها چودي فاغباني دا جواب د چې مونږ ګور دیو طرف تابع دیو مونږ د الله د حکم تابع یو مخکې حکم کړه والله چې بیت المقدس تب مخ کوي او دا غرب حکم راغې چې د دې نمخ راوړوي کعبه ته نو موږ دې او طرف تابع نیو د الله د حکم تابع قل لله المشرق والمغرب او فرمایا خاص الله در مشرق او مغرب دې يهدي من يشاء هدایت کوي چاله چوغاړي الى صراط مستقيم طرف دلارني غتاب دا جمهور کول له وای فکان بمکه یصلی بین الرکنین الله حبیب بمکه کی مشکول د دوار رکنین په منځ کې فتكون بین یدیه الکعبه نو کعبه شریف به مخلا او بیت المقدس به مختاو نو کله چې هجرت کو نو بیا دواړو ته مخکول دا ګران د بیت المقدس ته مخکو بیا د نسخ حکم راغې دا د ابن عباس او د جمهور علماء رضی الله عنهم قول حکم د قبله بدل شو او اهل علم حکمتونه ذکر کړي وای مدینه منوره کې يهود د اسو میاشت بیت المقدس تدید فارموزو چې دای دین تمایل شي خو هغه په زړه وینا د الله د حبیب زړه کې داو تمنا یې داو چې قبله دې بدل شي د الله د حبیب په زړه کې داو چې قبله دې بدل شي نګراول د قران نه چې حکم منسوخ شوه دی ناغه حکم د قبله دې هغه حکم د قبله دې دا اول ځل راغله دې او د الله حبیب د دې تمنا کولا د الله حبیب د دې تمنا کولا ادا حکم علماء لیکلي وای په مسجد ذل قبلتین کې راغله او بنو سلمہ قبیله کې
تاسو اهل علم لیکلي چې ماسپخین موږ د الله حبیب الکلاړو د ماسپخین مشفی په مسجد ذوالقبلتین کې راغی 2 رکعات بیت المقدس ته کړیو او حکم راغی نو 2 رکعاتو کې کعبه ته راوګرځیدو نبی رسول الله له مقتدیانو زې تلاړو مقتدیان د الله د حبیب زې لاله او چون کې دا ګرځیدل را ګرځیدل او مختاول د اصلاح الصلات نو د الله حکم نو مزمبر قرار شو اول مسجد نبوي کې شوه و یاد مازیګرو او قبا والو لساری خبر را رسیدلې ای مشکولو بیت المقدس ته مخو یو صحابي تیر دا غلې ز گواہی کوم چې قبله بدل شوه وګوره خبره واحد حجت وی د یو صحابي په قول اغه مخ روغر زولو د بیت المقدس نا بیت الله طرف تا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا او دارنګ ګرځولې ممتازو امته وسطا امت غورا بهتر وسطا فمانا د خيار له غورا دا کذالک د تشبیه د فار راضی د دې کې د تشبیه معنا سوا وَيْكَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ وَسْطٌ مِّنَ الْأَرْضِ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَكَ سَنْگَ کعبہ شریف ہمیں گرزول پمند زمکہ کی ندا ستاسو من گرزولی أُمَّةً وَسَطًا امت درمیانا او وسط درمیانه توعی جعلناکم دون الانبیاء فوق الامم تاسو می ګرځولې د انبیاء علیهم السلام نم مرتبه قصدا او د نور امتونو نبردا امت ور می ګرځولې وګوره دا امت اجابت ته وی چې هغه په ایمان موصوف ده په اعمال موصوف ده اجد خپل نبی په دین او سنت شرمېږي نو دا هونه غلي چې د امت کې پیدا ده نو تاسو په پیدایش به غوروي مخکې ور الله امت ته غوروي او خدري شرطونه کنتم خیر امه اخرجت للناس وای تاسو غره امت یې د خلقو د فارا راستلی شوی سورہ ال عمران کې راځي او ذکر وکړي شوی او دری صفاتونه دي کتاب کې تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر یو تاسو کی صفات د ایمان شرعي پورا مؤمنان وي او نیکو تببلل کوي او د ناروا او نمن کول بکوي یی دارنګ ګرځولي می تاسو امت وسطا امت غرا بهتر درمیانا لتكونوا شهداء على الناس چې شي تاسو گواهان په خلقو شي تاسو گواهان په خلقو چې تاسو گواهان شي په خلقو باندې په خلقو تاسو گواہی کوي او دا ورشاته وي چې غره امت یې مخکې ویلو يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وای چون کې لیغ لارې سم تاسو ته هدایت کړي نه غلار قران دې سنت د پیغمبر علیه السلام دی د دیو جنو جعلناکم امه وسطا تاسو له چون کې د صراط مستقیم طرف ته هدایت کړي او تاسو په هدایت نه نو قبله من در لا افضل او غرو ګرځولا امه غرو وی قبله غرنا
قبلم ستاسو غردا لتكونوا دي لپاره چې شي شهدا علی الناس گواهان په خلقو ويكون الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا پتا سبحان گواه ګورې امت تا وای په خلقو بگواهی کوي دا گواهی علماء لیکلي دنیا کې دا او په آخرت کې دا لکه وګد حدیث د صحیحین راغله فورز د قیامت به الله نوح علیہ السلام او د نور انبیاء علیهم السلام روبلی وای واستاسو دا امتونه هوای چې موږ ته د پیغمبرانو دین نه بیان کړي د دام بیا وای موږ بیان کړي امتیان به موږ ته دې سنې وي نو الله باندې پیغمبرانو علیهم السلام ته وای گواهان راولای نوح علیہ السلام ته وای نورو پیغمبرانو ته وای نای بوئی مون د پارا گواہی بکئی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت تاسو الفاظ راغلي څوک بدل گواہی کوي فیقول نوح علیہ السلام وای محمد و امته صلی الله علیه و آله وسلم بخاری حدیث سے مسند احمد ذکر کړي دا امت به گواهی کی چې او نوح علیہ السلام امت ته الله دین رسول امام بخاری پدی آیات باندې باب تړلې باب وکذالک جعلناکم امه وسطا وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه وهم اهل العلم امام بخاری په باب سره باب دې په بیان د دې کې الله او تاسو می غوړه او بهتر او عادل امت ګرځولې نبی رسول الله حکم کړی چې د مسلمانانو اهل سنت والجماعت دا ډله بلازم را دي سي او جماعت څوک د اهل العلم اغي اهل العلم وګوره په اخرت کې بم دا امت د پیغمبرانو لپاره گواہی کوي او دا گواہی به الله دلیل ګرځي په دې نور امتونو ا دنیا کې د دې امت گواہی قبليږي لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی یو جنازه ته ریدا او نبی علیہ السلام صحابه کرام ناس دا حدیث د بخاری او مسلم شریف انس رضی الله عنه یو جنازه ته رسوا صحابه او صفاتونه او کل خسړ او نیک سره الله حبیب وجب بیا بل ته رسنای غیر سره خنو دا الله حبیب بیا وجب نو عمر رضی الله عنه ورته یاد الله حبیب ما وجبت سواجب شل وی پدی یو تاسو د خیر سناو کجدا خسړو مومنو مسلمانو فوجبت له الجنه ناغله جنت واجب شو ادی بل بارک موي چې دا سم سړې نو فوجبت له النار نزل اور واجب شو انتم شهداء الله فی الارض ویتاسو د الله گواهان یې پزمک کی وسم ګور دا مسلمانان گواهان دي تاسو ګورئ چې څوک نقص دې سړې مرشي نو خلک وایي کنه چې ډېر خسر او د اخلاق او ګزار او یاره چاله ضرر نه رسول او چې ناکار ای کنه نو کدی یاره له څوک څنګه وایي کنه یو ځل یو سړی ورو خطرناک الله دې مونږ ټول اوساتي نو پټ پټ خلکو یاره فرعون مړ دی نن فرعون مړ دی ویګي خبره وایي
د دې امت گواہی په دنیا کې منظور ده او په آخرت کې هم منظور وي لکه حدیث پاک کې راغلی دی د مسند احمد حدیث ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وای کوم مسلمان چې مړ شو اصلور نږدې گاونډیانو گواهیو کچې دا سره خو نو الله وای ما ستاسو را گواهی د بارکی قبول کا ابس ما ولا بخناو کا سلور گاونډیانو یې چې راخسړیو ځکه گاونډیانو یې حیا لکتری مال لکتری باندې خدا سیوی گاونډی دي سي ډېر زیات تنوي نو دا حدیث دې د مسند احمد او سند د حدیث درست دې سلور گاونډیان چې وای نو الله رب العزت بخي او دغه شان حدیث امام بخاری رحم الله هم ذکر کړي امام ترمذی ذکر کړي ابو الاسود رحمه الله وای رضی الله عنه وای ز مدینه منوره تراله په مدینه کې بیماری و لکه اوس وباد الله دې پورته کړي نو ځکه ناستم عمر رضی الله عنه خاصه په دې کې او جنازه تیرې ده خلکو ډېر صفاتونه وکړي نو عمر رضی الله عنه عزت واجب شو بیا بل تیرې ده نو بیا خلکو د خیر تعریف وکړو به وجبت بیا درې متیرې ده نو خلکو فاثنا علی صاحبها فاثنی علی صاحب شر یا فاثنا علی صاحب شر خلقو اغه د ناکار اعمال ذکر کو جردا خسړې نو بیلو وجبت نو ابو الاسود رحم الله و ما ورته سو واجب شول یا امیر المؤمنین ودا سے لکه څنګه چې نبی رسول الله ویلي وی کوم مسلمان لر چې سلور کسانو د خیر گواهیو کا ادخله الله الجنه الله به څه کوي جنت لوي ورته کوي فقلنا وثلاث مونږ قربان کدریو کسانو مسلمانانو وجلا خسړیو قال وثلاثه وی کدریو په جنت تعالی لګي فقلنا واثنان مونږ وی کدوو کسانو قال واثنان وی کدوو په جنت تلي وی ثم لم نساله عن الواحد وی مونږ دې یو بارا کې تاسو نو کو چې یو سړی وي چې خبر وګوره کدوو وی کدریو وی کسلور وی اباځه خدا سره نیکان خلق وي چې داغه ټول کونډې پالي ټول یتیمانان پالي د ټول خلکو سره خپل اخلاق وي خلکو له الله ډېر لوی خیر رسوي داغه په ټول کړي او ټول محله جاري دا حدیث د مسند احمد دارنگی حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام خطبہ ہوئی یوزے فتوائف کی نباو ورتوئی ویان قریب ده چې تاسو و جنتیانو پی جنئی دو غوروالونا نو صحابه کرام ورته پسبه پی جنو د الله رسولا وی سوک چې مرشي نو خلق به خطاریفونه کوي او څوک چې مرشي نو خلق وای شکر دی له هم سا واغستا گاوند باندې گاونډیا ویله سا وایي اباځ خلق ویله سا وایي چې باځ سره پړشي وی انتم شهداء الله بعضكم على بعض اخرجه احمد وابن ماجه امام بوئی سری وی په زوائد کې اسناده صحیح یو حدیث کې دا سره راغلی نبی کریم علیہ السلام فرمایلیو اے جنازه تیرې د زو جوړې وی مستریح او مستراح منه صحابه کرام یې قربان دي جملو سو مقصد دی وی باندې سړي خپل ژوند تیر کړي نو لاړو د ستورو د ټکرو نه آرام ځای غراړي
دې ته مستریح وي دې د آرام ځای راغی ومستراح منه دې ته چې باز سړې مرشي نو علت زناور او انسانانو خپل او پردوی د ساوا غستا خلق لیلا راحت ملاو شو چې دې خار الله وکذالک دارنگی جعلناکم گرزولی میتاسو امتا وسطا امت غراو بہتر لتکونو شہداء علی الناس چی شئی گواہان پا خلقوانی ویکون الرسول علیکم شہیدا او شی رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا سو گوا شیدا الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم پتا سو باندې گوا او دې کې اهل علم دا مسله ذکر کړي چې دا انتم شهداء الله علی الارض دا شهادت د مؤمنانو د بازه په بازه او د دې دا فیصله کولای ادا د صحابه پورې خاصو ځکه صحابه او بسم خبره کوله د صدق خو باز علماء وینا حکم عام دی وګور دې کې خپل مؤمن دې دیانتدار دې امانتدار دې د فاسق د نافرمان د دینو گواہی دانه د منصورا د دینو گواہی دا منظور نه دا دیو جن علامہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ والشهداء والناس لا بد ان يكونوا عالمين عادلین وی گواهان په خلقو دین اخلاص نشته چې دا به علماوی عادلان وي دا به انصافدار خلق وي ځکه مطلق خلق شهدا د شکیله مطلق خلق شهدا د شکیله وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا او شیبا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پتا صبح گوا وما جعلنا القبلة التي او ندگر زولی منگ قبلہ كنت عليها دا القبلة التي كنت عليها نسمرات دا چې پوره توجه کوي الګ خبرې په مقصد پوهې کوي دي کې دوه قولونه مفسرین ذکر کړی یو قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له وې دین مراد کعبه دا ندا ګرځولي مونږه قبله هغه كنت عليها چت وفاغي دیمه توجیدار جدیده کی د القبلة التي كنت عليها مراد بیت المقدس دے دګورک بیت المقدس سے مراد شي نو بیا دا آیات په خپل ظاهر حمل له كنت د ماضی شي غدن دا په خپل معنا شي یعنی نو اگر زولی مونږه قبله هغه چې وای تاسو فاغي یعنی بیت المقدس نو كنت د ماضی شي غدا او په خپل معنا شو او که مراد د دې قبلینا خانقاه بشي نو كنت په معنا د انتشي ندگر زولی مونږه قبله كنت عليها اے انت علیها الان چې وستا سپاغي
الا لنعلم مگر دې د فارچ مونږ معلوم کو او سرغن کو په ظاهر کې مَن يتبع الرسول چې څوک دې چروانيږي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پسې ممن دا چانا ينقلب على عقبيه چې هغه اوړي د دې تابعدارین په خپل پلو دې کې د علم نسبت الله ته شوی نو الله خو بار سبوي څنګه ویل لنعلم چې موږ معلوم سوال دې نو د دې علماء مختلف جوابونه کړی یو جواب دا دی اهل علم وایي چې کله د علم نسبت الله ته وشي نو دینه به مراد دی یو شی تمیز وی په خارج کې الله له مخ کې لپاره را په موږ تاسو له پډاګه کوي ځکه وی رب العالمین دی یو شی پورې د علم دو تعلقونه دي یو شی مثال په تور یو انسان پیدا نه دی خدا الله علم کینی چې فلانه زمانہ کې وفلانه انسان پیدا کیږي هغه بدا سے نیک اعمال کوي یا بد اعمال کوي یو د دې شی سره د الله د علم دا تعلق دی یو دا چې لکه څنګه چې د الله په علم کې نو هغه شان غ انسان پیدا شو چې د الله علم کې چې نیک وي نو هغه شان نیک دی او د الله علم کې چې دې بناکار نو هغه شان ناکار دی دې نه د عظیم علم مراد دی وې د الله د نیو او د جزاء او سزا د جنت او دوزخ تعلق د دې زم قسمه تعلق سره دی څنګه چې په ازل کې نو هغه شان په خارج کې مشول لکه تاسو لمخ کې فی بیورا وشل یمیز الله الخبيث من الطيب الله وی چې زه ګنده د پاک نه جدا کوم الله له لمخ کې نه پتاو چې فلانه پاک دې د باطن پاک دې عددی فلانی باطن گنده ده خو خلق له سرګندول چې دا مخلص مؤمن ده او دا منافق ده امام فرای او جواب دام کړه علم راځي د مخاطبین تا چې تاسو پوه شئ لتعلموا انتم الا لنعلم مگر دې د فارچ سرغن کو مونږه من يتبع الرسول چې څوک دې چې تابعداري کوي د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ممن دها وچانا ينقلب على عقبيه چې هغه اوړي د دینا په خپل فند باندې د دینا اوړي په خپل فند باندې وان كانت اگر کذا تابعداري لکبیرتن خامخا ډېر ګرانا اے دا الله د حبیب او د الله تابعداري کډه رغرانا الا للذین مگر نه د ګران په هغه کسانو حد الله چې الله ورته هدایت کړي او الله ورته توفیق ورکړي اے دا الله د حبیب د سنت قدم په قدم تابعداري وان کانت اگر کذا تابعداري او دا قبلی ترا گرزیدن لکبیرتن خامخاگران الا علی الذین مگر ندگران فحاغ کسانو حد اللہ چلا ورت ہدایت کرے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ند اللہ چی برباد کیستا سمنزنا
د علماء اتفاق دی لکه دا حدیث بخاری شریف کې راغلی ځنې صحابه کرامو بیت المقدس ته مسکولو او هغه وفات شي کله چې نبی عليه السلام کعبه ته مخ راوګرځول د الله د حکم مطابق د صحابه وی د الله رسول زمونږ غرونه چې هغه وفات شوی دي ای خو بیت المقدس ته مسکول نو الله د آیات ورولېګو نه د الله چې برباد کی ایمانکم تاسو منځونه د اشپاړس ولس میاشتې ک تاسو بیت المقدس ته مس کړي ناغه برباد ځکه نه دی هغه د الله د حکم مطابق عمل خوله بربادي کی چې سړی په خپل خواهش کوي دا حدیث دا آیات الله رولي ګلو امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح وګور دې کې مستد ایمان نوم کې هو دې تم سوچ وکړئ ليذيع ایمانکم صلاتکم دی مست ایمان زکه ودا مشتمل له پنیت او په قول او په عمل ایمانم د دې درو سيزونو نه عبارت ده او دې کې ردم دفاع غړل او مرجئه او باطل اډل امام مالک رحم الله وی دې کې رد دفاع وی مز ایمان نه نه او الله مست ایمان وی نه الله چې برباد کی ایمانکم منذ نستاسو تاسو هغه منسوخ قبله ته چې منځونه شوي هغه برباد ندي یا ګور ایمان کا بخپل معنا شي چې کله بیت المقدس قبله وا نو د مسلمانانو ایمان داو چې قبله دالا نو چې کله الله حکم د بدلې دور ولې ګلو نو ایمان زمون دادې چې زمون قبله کعبه دا ويغمخ ایمان ضایع نه ده او مست ایمان وی ذکر مس په ایمان والو فرض ده او مست ایمان زکوي چې مس دی ایمان والو نه قبلي کله چا کیده د شرک او کفر دا مس نه قبلي او ګور دا مس چې با جماعت سوکي دا دی ایمان نه خلا جمع سره مس سوکي دا دې نه خدا چې دا مؤمن نه اده د سپتم د قیامت منی ان الله بشک الله بالناس فخلفه لرؤوف الرحیم خام خامینا کون کے شفقت کون کے دے رحیم او مہربان دے اے زمون ډېر مهربان رب دې ذکر دې کې وای الله رؤوف او رحیم دې دې آیات مبارکه کې وای الله رؤوف او رحیم دې زمون ډېر مهربان رب دې دمر مهربان مور او پلار نشی کې دې سمر مهربان چی زمونگا رب دے د مور مهربانی دورنلا سمر مهربانی دا چې د الله رب العزت دا وګوره مؤمنانو سره د الله سمر بنا محبت دے ان الله بشک الله بالناس لرؤوف الرحیم بیشک اللہ پا خلق و خام خامنا و شفقت کون کے دے رحیم او مہربان دے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی نبی علیہ السلام تس قیدیان روسترشیو راغلی نو یو زنانا و پا دی قیدیانو کی داغی دی سینون پیسا سیدل
ماشوم ته ګډوډ شوی چې ماشوم یو منځو سینې سره بیجو اپای به ورکول ناسا پی خپل بچو منځو نو زر راوا خو خېټې سینې سره جوخ کو اپای ولا ورکه نو الله حبیب صحابه کرام ته یا تراونا اتورونا هذه توارها ولدها فی النار تاسو ګمان دي دا مور بدا خپل بچي په خپل لاس اور ته اور دې کل نالا مونږ وینا کده دی وسو طاقت وی نو داسې بولکی دا الله حبیب فرمایل لله ارحم بعباده من هذه بولدها وی خامخ الله ډیر مهربان دې په بندګانو د دې مور نه پدی بچی وانه ادا مور پدی بچی زمر مهربان نه لا سمر شرب کریم مهربان دې اخرجه البخاری ومسلم رحمه الله وګوردا ذهن کې راولې زمو سمر مهربان رب دې دمر د مخل مور مهربان نه د پمو بیا ګوردا مور پدی وړو کی بچی او چې خاص کر دا پیروي ډېر زیاته مهربان دی نو رب کریم دومره زیات مهربان دی پخپل بندگان باندې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله فبین ان الله ارحم بعباده من ارحم الوالدات بولدها وی دی داو خیر چې الله په بندگانو د مهربان میندو نه چې په بچو مهربان دینم زیات مهربان دی ځکه وی وربک الاکرم او ځکه وی الله اکبر او ځکه وی ارحم الراحمین کله وی وخیر الغافرین کله وی وخیر الفاتحین کلوی وخیر الناصرین الله ډېر مهربان دی دیو جن محمد ابن سیرین رحم الله تچاویلی وی پرز د قیامت بالفرض و تقدیر کتا تویل شي چې مور خپل در سره حساب کی کا الله نو محمد ابن سیرین رحم الله وی زبدا سنوام چې زما سره زما والدا او والد دی حساب کی زبو عام د مور خپل په دې ما سره الله حساب کی ځکه زما مور خپل دومره مهربان ندي څومره چې الله مهربان دی ادا خو عام ور مشاهده زنی مور او پلار د بچینه خفشي ټول خلق په جرګو په مینتونو ستړي شي فرازي کیږي نه او کې یو بند سل کال د الله نه د بغاوت ژوند تیر کړي ابا چو مرو شړلو ټول خلقو مرو شړلو سو پریزینا اجومات لراغه دا سګل جنیم پوي شوی قسم دې کده بارنه دا आवाज راځي چې تا خو سل کال به وفای کړي دیو جنے والله والا وی ایم در ما در نا امیدی نیست صد بار اگر تو با شکستی بازا اے بندہ زما دا درد نا امیدی در نرے کسل پیری دی توبہ استی خوبیال ما تکڑی بیا اعتراش او خو گورکنا دا در زما درد نا امیدی نرے کتا یو سل پیری بغاوت کړي او تراشه نو رب کریم عمر مهربان امور نشی کېده پلار نشی کېده زمون ډېر مهربان رب دې ان الله بشک الله بالناس لرؤوف الرحیم اب الناس والمؤمنین مسلمین ګورو نه ټول خلق سره مینا دا دیو جن پیغمبرانو سبوی چې عذاب ایک کافر مبارک وی وی عذاب کې ګوره تلوار مکوي
ور فرعون ویلی رب العالمین وانا ربکم الاعلى او الله جو موسی او هارون علیہ السلام لګي وی فقولا له قولا لینا بعض علماء لیکلي درهم خاوند ته چې د فرعون سره دا معامله کوي د چې د مؤمن سره به څه معامله کوي او ما علمت لكم من اله غیری او ته موسی علیہ السلام لوي ګوره نرمي ور سره کاوا خبر ورته د اخلاق دایره کې کاوا ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بیشک الله په خلق خامخامینه کون کې او مهربان دی قد نرى بیشک وینو موږ تقلب وجهک فی السماء اړول راړول د مخستا فی السماء د اسمان طرف تا اذا الله حبیب د وحی دراتلو پشوق بربر به قتل او د الله نه دا امید ساتلو چې الله د قبله د بدلې دو حکم رولېږي نو الہ العالمین ورثوي بیشک وینو مون اړول راړول د مخ مبارک ستا فی السماء اسمان طرف تا دغه په موږ کې واسمان لنه ګوره ناروا دي او ګناه ده دعا کې سره برګوري دیتا صفت د علو د الله د علو صفت په زرګونو دلایل ثابت ده وي باندې کافر چې ګو دعا کوي نو برګوري دیتا صفت د علو وي دا د مؤمنانو عادت دی او دا د قران هم وي د الله حبيب په دعا کې برکت نو دعا کې برکت ذکر صفت د علو الله ثابت دی وی خام خاوینو اړول راړول د مخ مبارک ستا فی السماء جهت اسمان تا حدیث کې اهل علم یو عجیب خبره کړي اې د چا سره چې محبت وي نو داغه د یو اندام تعریفونه کوي چون کې د الله د خپل حبیب سره محبت نو داغه یو اندام ذکر قران کې فرمایلی نو د الله د حبیب د اندامونو ذکر قران کې راغلی لکه ګور دې کې د وجهه مبارکی ذکر ہے قد نرى تقلب وجهك دارنگی رسوئی ومن حیث خرجتا فولی وجهك شطر المسجد الحرام او دا اللہ دا حبیب دنور اندامونو ذکر امراغلے وے ځان سره ګور آیاتونه ولیکي او زه فزه آیاتونه راوام روي ذکر د نبی کریم علیه السلام د مبارک اندامونو الہ العالمین کړه لکه وګورئ سوره بنی اسرائیل آیات مبارکه او کم دیر شم ګورئ الا سم فارق ګورئ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا مگر زو حبیب لاس دی تړل شوی د سټ مبارک ستا سرا دلته د لاس او د سټ ذکر ولا تبسطها می کلاوا کل البسط پټول فراخیو کلاول سرا هیڅ هر سری ورکل د بټو نان نفقدن فرنقا فتقعد ملوما محسورا ورنکی بنی ملامت اوستو ما نستړ شوی دارنګي سورہ نجم ګورئ الله د خپل حبیب د اندامونو مبارکو ذکر فرمایله سورہ نجم آیات ګورئ ولسن نمبر
ما زاغ البصر وما طغى دې کې دا غي د سترګو مبارک او ذکر ما زاغ البصر دا الله حبيب چې معراج او جنتونو اسمانونو کې سکتلیو نوې کږي شوي سترګې دا غوي وما طغى او نه د حد نه تجاوز کړو دارنګ ورپسې وګورئ سورې قیامت کې یو کم دیرشم پارکی سورې قیامت راځي داغش پاړسم آیات وګورئ الله د خپل حبیب د اندامونو مبارک او ذکر فرمایلی دی لا تحرك به لسانك لتعجل به مخذو پر قرآن سرجب مبارک دی لتعجل به چتاسو تلوار کئی پدی او گر سورہ حاقہ دا یو کم دیرشم فارکی مخ کی تیر را فسورہ حاقہ کیم دا غید اندامونو ذکر فرمائی آیات دیش پکسن ویختم لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين اسورہ انشراح کی ویلم نشرح لك صدرك د سینې مبارک ذکر دے سورہ بلد کم د اتم نوال تر نحم آیات پوری د نبی کریم علیہ السلام د اندامونو مبارک ذکر دے نو د الله حبیب الله ته محبوب کله دا غید ټول بدن مبارک ذکر کئ نو کله د مخ مبارک کله د زړه کله د سترګو کله د غوږونو کله د جبې مبارکي قد نرى بشکوینو مونږ تقلب وجهک اړول راړول د مخ مبارک ستا فی السماء اسمان طرف تا فلن ولینک قبلة نخام خوا بڑو تال رحبی بدا سی قبلیتا ترضاها چتا اغخ وخویب فولی وجهک نوار و مخ مبارک دی شطر المسجد الحرام وطرف د مسجد حرام بانی اے شطر وی ستا طرف لوی جهت وی شطر پګړو معناګانو قران او سنت کې راځي کله نیم شطر وی ويطهور شطر الایمان علماء لیکلي دا شطر د ازداد نه دی په معنا د طرف او د جهت او د نیموال راځي دیو جن علماء د شطر المسجد الحرام معنا کړي قبله وتلقاءه ونحوه ورا مسله دا سره الله دې موږ ته سبوج وي ک کعبه شریفه چاله مخامخ کاری نو عین کعبه ته مخ کوي کچره کعبه مخامخ کاری اتا بیا پر الګ توجه کا نموز دې کی خو چې کله په نظر نخ کاری نو بس هغه طرف له مخکول کافی دی اگر که عین قبله کعبه ته نه رسیدي لکه زمون طرف مغرب ته وګوره هغه ګوت نراواله تر دې ګوټه پورې دا ټول زمون قبله ده او کله کعبه ښکاری د بیا محمد ذکر ورته تک غیر چا پیر ولاړ تر دې چې مسله دا وای تش حسیب لم ک چاموزو کو نو درست نه بلکې ستب مخکای کعبه تب مخکای نو کله چې کعبه شریفه په سترګو ښکاری امام قرطبی وی واجمعوا على ان من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها وانه ان ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له
وعليه اعاده كل ما صلى. وی د علماء اتفاق دی چې څوک کعبه ته مخامخ وي ورته ګوري نو عین هغه ته مخکای او کدل احکاری او د بل په لمخ نو موږ نه شوي د اموز و بیا را ګرځي. واجمعوا على ان كل من غاب عنها ان يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها. او د علماء اجماع ده چې څوک د کعبه نه غایب د ښکاری نه نو دغه طرف لدی مخکی بس دغه طرف کافی دی چې کوم طرف لتاله کعبه د کوي فولی وجهک شطر المسجد الحرام واړه و مخ مبارک دی په طرف د مسجد حرام باندې. او دی مسجد ته ګور حرام وای ځکه په دې کې قتال سم بند خدلتا کفار سره د جنگ ابتدا بلکې او دا محترم او عزتمن ځای دی. وحيث ما كنتم کمزه کی چی تاسو اے مومنانو فولوا وجوهکم نرو گرزوی خپل مخنا شطره پطرف د مسجد حرام بانی. وان الذين بشكها کسان اوتوا الكتاب چور کړه شوی د کتاب لا يعلمون خامخ پوهیږي انه الحق من ربهم چې دا قبله تا وړېدل د بیت المقدس نه بیت الله تا دا حق او ثابت دي د طرف د رب دوینا. وما الله ند الله بغافل خبرا عما يعملون. دا اغنا چې دای کوم عمل کوي دوی چې سکي نو الٰه العالمین دا غینا نا خبر نه ده. الٰه العالمین دا غینا نا خبر نه ده. ولئن اتيت الذين او کشرات لل دیو کل اے حبیبا غکسان تا اوتل کتاب جوړ کړي شوی د کتاب يهود او نصارا بكل آیت فهر دلیل او معجزه سرا هر دلیل دراړو چې لا کعبه ته مخکول حق دی ثابت دی خو حبیب واورا ما تبعو قبلتک دای روانی کی نستاد قبله پسې وما انت بتابع قبلتهم او نه تاسو رواني دن کی د قبله د دې پسې. دې آیات کې اوس دا څه فرمایي چې حبیب اوس به تر قیامت پورې کعبه قبله وي او دا به بدلېږي نه. وما انت او نه تاسو بتابع رواني دن کی قبلتهم د دې د قبله پسې. اوس بدا قبله دا منسوخ نه ګرځي همیشه تر قیامت بدغه قبله وی. وما بعضهم ندی بازی د اهل کتابنا بتابع روانی دن کی قبلة بعض د قبله د بعض پسې ورد یهود ځان ته قبله دا بیت المقدس طرف تا او نسوارا چې مسکی نو مشرق طرف ته کوي. تاسو په نسوارا او ګرځیو کدي په مختلفو ملکونو کې نو کم طرف لچنور راخي نسوارا هغه طرف ته مخ کوي. دې ځان د خرافات جوړ کړي. بعض اهل علم ویلي دی دا دروغ وي. عیسی علی السلام وایي چې دا انور چې روزانه راخي نو دې زما سلام تاسو لراړي دی په مخ کوي. اباظ علماء وی دا مشرق طرف ته ذکر د عبادت کوي. مریم بیبي چې عبادت کولو نو په خپل کور کې مشرق طرف ته ځان سجه جوړ کړو. اذن تبذت من اهلها مکانا شرقیا سوره مریم کې وای اې د خپل اهل بیت نو مشرق طرف ته پکور کې جدا شوی وا. ندی بازی د دوین روانی دن کی د قبله د بازی پسی ولین اتبعت احواهم
کچره تابعداري دی او کذوی د خواهشاتو من بعد ما جاءك من العلم پس د دین چراغله د تاسو ته د علمنا الله حکم راغې د الله فیصله رااله او قران او سنت او دین موجود ده اسوک دا پریزی او د يهودو د نصاراو د طریقو پسیزی انک بشکت محاسبه اذن فدغ وحکی لمن الظالمین خامخا د زیاتی کونکو نے بفخل زان بانے الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړې دې موږ ته کتاب یعرفونه فی جنید لرا کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې فی جن خپل زامن وان فریقا او بشک یوڑل منهم ذین لا یکتمون الحق خامخا حق پټي وهم یعلمون او دای پوهیږي چې د حق د پټولو څومره سزا ده خو بیا بس پزړونو تیارو او څنګه راغله او حق پټي اې دې آیات کې الله وایي وَإِذَا كُفَّارَ أَهْلِ كِتَابِ يَهُودَ وَنَصَارَى فِي جَنِيدِ يَعْرِفُونَهُ ضمیر چا تراجه نو نبی علیہ السلام اگر چې مخ کې د الله د حبیب ذکر نه شوی یا ضمیر راجه ده قرآن تراجه ده یا تحویل د قبله تراجه ده ځکه مخ کې د کلام غ مضمون په دې دلالت کوي پی جنی دیدا پیغمبر د الله پی جنی قرآن دا حکم د قبله بدلې دو کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې د خپل ځامن پیژني یو ذکر د ابنا یو کو د نارینه ځامن د لونی یو نکو ځکه همیشه عادت دا ده د خلک چې زړه د زوی سره تړلې او دا ډېر راخلی اډېر ګرځي را ګرځي او دې چې کدا چې ودی وی لکه څنګه چې ځانونه پیژني ځکه وی ډېر موده په انسان تیریږي ځان نه پیژني لکه ماشوم والی ځان نه پیژني خدا بچي ارسوک پیژني بلکې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه فرمایلی وی انا علم به مني بابني زپ بچي دومره نه پويګم لکه څومره چې مدا یقین نه چې دا د الله پیغمبر دی ورداسي پی جندو او د زدو دینار داغي سے علاج نشتا سوک چې پزدو عنایت شو ناغت د هدایت سلام نه مگر دا چې د الله رحم او کرم پیوشي ذکاغت حق معلوم دی او سره د دینه چې حق ورته معلوم دی هغه د زدو د عنایت پسې روان دی د زدو عنایت پسې روان دی نو پی جنې دا سه لک پی جنې چې خپل ځامن ای لفتو چې دا د الله حق پیغمبر دی دا دوی چې سوی او د قبله بدلیدو دا حکم بالکل درست دی خو زدو عنایت دی په مخ کړیو زدو عنایت په دی په مخ کړیو خې په جندو چې دا د الله پیغمبر دی خو زدو عنایت کو زدو عنایت کولو وان فريقا بشك يودل منهم ذوینا لا يكتمون الحق خامخ حق پټای وهم يعلمون یا معنا دا
ګور دای عالمانم دی ند عالم نشان سره خدا مناسب ندی چې د الله او د رسول خبره د خلکو نه پټکا یا وهم يعلمون عقاب الكتمان دای پوهی کی پسزا د حق پټولو او د رسو آیات کی وی که حق چا پټ کو نو د چا پټولو دیتا نقصان نرسی زکا حق حق وی الحق من ربک حق ثابت دے د طرف درفستانا فلا تکونن من الممترین نو خام کے گد شک ان کو نا دا الحق مبتدا او دا من ربک د دید پار خبر دے الحق حق ثابت دے د طرف درفستانا یا دا الحق دے کی خبر دے مبتدا محذوف لا هذا یا هو الحق من ربک دا حق دے د طرف درفستانا او دی الحق کی الف لام د سده د بازی وی الف لام د عهد دے وی حق هغه چې د الله حبیب فرات للکړي من ربک دا استاد رب د طرف نه ثابت دے یا الحق کا الف لام د جنس نو بیا معنا درسته جنس حق هغه استاد رب د طرف نه ثابت وی فلا تکونن من الممترین نو خام کی گد شکون کنا ولکل وجهه د هر یو د فار قبله لا هو مولیها چغاوری دن کې دغه طرف تا او د بلچا منینا فاستبقوا الخيرات نزان نړوان دي کیف غور عملونو کولو کې اینما تکونو کمزه کی چی تاسو ک شرقن مشرق کې مړشوي ک مغرب او شمال او جنوب کې یاتی بكم الله جميعا رب ولي تاسو الله غن میدان د محشر تا ان الله بشک الله على كل شيء قدير فهر یو شی قدرت او طاقت والے دی آیات کې الہ العالمین موږ تاسو ته د دین نور خبره خای و اذا هر چا وجهتن قبله دا لكل اهل دین وجهتن وجهنا مراد قبله دا یهود ځان له جوړ کړي نسوارا ځان له جوړ کړي د مسلمانانو قبله کعبه شریفه او ایګور د چامنینا مخکې ورته وي که هر دلیل دراړو کنه ولا ان اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتك وای که هر دلیل دراړو کومنی دینا دلته وي فاستبقوا الخيرات سو کل لار قران خي ولاد من ټول هغه پس روان کی وای دا هر چا قبله لا چاته خو الله مقرر کړي او چا د خواهش د وجه نه مقرر کړي د بل مدینه یو سره ګور په باطلم دې تا ورته دلایل پیش کل خواغه پسد او عنایت دې اته هغه پوری بیا ران خطه تر مرګ دې بل کار نشتا نو تعالی وې د دین بل سکار تک دې به تر مرګ پوری درانی وړي د بعض اهل علم وقت په دې ځایش چې بس یو شیرانی ولې تر مرګ پرې نو خوې خبر دیو کنو پتا خو وینا و د منکر رد دیو کو اوس در لحقت را چې دا سړی په زده وینار دی نو ایبل سکار دشته کنه بس دا پرې فسته به کل خیرات خیرات جمع د خیراتن ادا په ارشی کې غره ته وایي
ځان غوړه کارونو ته مخکې کوي زدین عادي سره سره وخت ضایع کوي دیو جزم علماء یو قاعده ذکر کړي ویلا جواب لصاحب العناد تعالی فتر جدا سره پزته خپوي دلارو جواب مور کا ځکه جواب ورکه وخت ضایع کی جواب خطب اهل باطل ته دیو جن ورکه چکی دې شستا په دې جواب د هدایت نصیب یو جا پزت ته आपस में पजत थे नरन जमाने बहस मुबाहसिन दारी हर सड़े पदी टिंग दे जखपल प्रेजम ना नो चखा पता द چې دې ک په حق دې ک په باطل دې پریزی نه نو د دې مباحثه او د مناظرې فائدہ څه شو دلته وی ځانو نړوان دې کوي په غوړه کارونو کولو کې بس دا پریز زدین عادی پریزا بل سد دین کارو کا اگر الخیرات کی الف لام دے استغراق ایک قبلہ دا او کو نور د دین غورا غورا پکې رونی سا غورا غورا پکې رونی سا دې کې بیا اهل علم لیکلي وی غورا ستا وی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ مدارج السالکین کی وی دی کی د باز خلق سلور مذهبونه چا د ځان ادا جوړ کړي چې کم شی ډیر سخت دی اپا نفس بوج راولي نو بس دا غورا عمل دی سو کوئی غورا عمل دا چې بل پکې فائدہ رسی وګور دې کې د اهل حق خبره سره غوړه شی هغه دې چې دا وخت تانه تقاضا کوي او د الله او د رسول حکم دی لکه ګور رمضان راغی نو تانه د رمضان میاش دا مطالبه کوي چې روزه ونیسا اوس د روزې نه غوړه شی نشتا او چې اخره عشره رااله نو که د دین څومره کارونه دی یا به د دین وی خو د اعتکاف نه غوړه شی نشته ځکه د الله حبیب د نور کارونو په ځای په اخر عشره کې څه کړی اعتکاف ته ناشته داسې د جهاد حکم راغی دشمن راغی د تعالی اوس اهم شی دا دی که موږ قضا کیږي که رستو کیږي که د رمضان روزه ده او دا قضا کیږي چې جهاد کې روزي دي اوس روزم پرېزا او مزم پرېزا الله لاره کې جنگيږي اګه ته وی جنا وارو غزب رمضان نو وزګارې غبیا به جهاد کو چې سو رمضان راځي جمعات بدیمنی حیا بدیمنی دین بدیمنی مدرسه باندې دارنګ یو کس راغی او هغه نه پوهه ده او هغه ته د پوهې ضرورت اسلام راړي یا مسلمان دې سم مسلې ضرورت اته ورور جو خدمات د وظیفې ټیم دی اته بل صبر کې دی کې وظیفه پرې نه ناپوه پوي کا طلبه راغلي او تانه دین سره کوي نو حق د دوی د چې نور کارونه پرې او دا مخ کې کا تاسو ته مخ کې کا وګور دې له وګورئ چې هر وخت تانه د کمی مطالبه کوي نو پتا کا وخت کې غوړه کار دی دیو جنباج علماء یو عجیب خبره کړي ډاکټر عبدالحی صاحب رحمت الله علیه یو نیک سړی تیر شوی او دې مولانا تقی صاحب دی مشرانو کې مدارلوم کراچۍ کې دفن دی دوی به دین څه وایي د باز خلکو داسې خولي خبري وای دین دې ته وایي چې کوم وخت تانه کوم مطالبه کوي نو دغه مطالبه د الله او د رسول د حکم مطابق پورا کول دي ته دین وایي اوبای دین د سنن نه کوم وخت چې تانه د کوم شی مطالبه کوي نو دا د الله او د رسول د حکم مطابق پورا کول دي ته دین وایي لکه مثال په تور زوی و دی لور و دی اوس وخت تانه مطالبه څه کوي چې تو وګوره چې د الله د حبیب ودونه په کومه طریقه اوس دین دا دی وخت کې دا بخا راځي
چې په کور کې بسوک مړ کی اوس دی وخت کې دین سره ته دین هم وګوره چې جنازه ډیره ده که لږه ده ته وګوره چې دا وخت تقاضا څه کوي پیغمبر وایي جنازه کې تلوار وکړي بس ته دې اندازې له وګوره چې څومره وخت کې به دې ولامبولی شي کفن به تیار شي قبر به وکړي نو دی وایي جوارو په غونډه ډیره شي ګنټه دوه کې تیارېدی شي خو دی وایي د شپې 12 بجې مړ دی او وایي 15 بجې مازدیګر به جنازه یې پلانې نه راغلی پلانې نه راغلی نو دین ستا وایي کم وخت چې تا نه کومه مطالبه کوي دا د الله د حکم یې لکه ته دکاندار اسوک د سودا لراغو دین سره تو وګوره چې الله او رسول سوې دروغ مو آیا قسم مخرا دوکا مکوا ګډون مکوا دا چې مکوا چې یو شي کې دوکا ورکا دی وخت کې دین سره چې ته دا شی کا اخلي او کا خرڅه نو د خپل پیغمبر او د دین اسلام خیال او لحاظ وساته بدلتم وی فاستبقوا الخيرات زانو نړوان دي کوي فغور کارونو کولو کې حدیث کې بعض علماء یو عجیب خبره کړي الله دې زموږ استاد د ټولو ذهن تواچي اوس ګوره تاسو ګورئ خلیفہ چینی د مسلمانان په مختلفو دینی ډلو کې تقسیم دي تاسو را ډلې دي د دین د مسلمانان دي ټول د دین کار کوي الله دې ټول له توفیق ورکړي او پکې دې ول خیر برکت واچي اوسنی وخت شیطان وې راشه تاسو دې دین کار کوي نو دا کوم چې بل کوي دې سره و جګوا نو بس دې دین کار په ځای پرې هغه بل چې څه کوي هغه پورې خان وي اجل سپیکر لوخت مولا پاغره دونه کوي دې ته د دین کار وې نو پدې د دین کار واچي وای د دې دین او د دنیا یو شان څه مثال دی ور الله تعالی زړه کې جوړی چې د قران د علوم زکه دا بخې نو باز له علم حدیث خاصه کړي چې دې کې خو مهارت حاصل کا او کوا نو چا خپل نحو ذکر چا صرف ذکرې چا معانی ذکرې ته ګوره چا د اصول کتاب لیکلې چا د نحوی لیکلې چا د صرف لیکلې چا د حدیثو شرح کړي چا د قران تفسیر لیکلې ټول دین کارونه لیکلي ګوره مسلمانان سره د تبلیغ او د امر بالمعروف کار کوي څوک کافرو سره جهاد کوي څوک درس او تدریس کوي دا ټول د دین کارونه دي اوس کله یو بل پسې ولګي نو دا ناپوهی دا وای د دې داسې مثال لې لکه الله باز خلکو لزړه کې واچول چې تاسو زمیدار کوي غنم او جوار کوي نو بل لزړه کې واچول چې ته ول اجرات د جوړه کا چې دا غنم دیوري بي او چې تی ولا وړکه جوار ولا وړکه نو بل چاله زړه کې واچول یا تنور ولا پکاره هغه تنور جوړ اوس که تنور والا وای چې دا اجران دی والا لیونه اګه جران دی والوي دا غنم جوار چې کړي دا لیواله ټول په پپړو تړای کوي وې تړای دا چې د دین کار څوک سکای څوک سکای دا ټول د دین کارونه دي نو شکر واسه چې په یو شوبه کې د نشوي نو بل له بد وګوره کړه اګه ته چې موږ کوم غو زکات نه منه نو بس دغه کفر او بی دینی دی بس نو د دین په کارونو کې چې څوکم سکای شکر ادا کول پکار دي د بل شوبې مخالفت نه ده پکار اګه مخالفت د شروع کو نو دا خود بی دیني نه خلا دغه د دې ګره یو سړی په یو وخت په یو شوبه کې استعمالي ګڼ کارونه په یو وخت کولې شي او د بل مخالف ما جوړېږي بلکې که یو کار کې نو د زړه مینا او دعا د ټولو سره برګري کا پټولو کې دی برخه ده ایو عالم یو ځل خبره کوله چې چریدار له ورکول شو ټول جنگونه به ختم شي دا ډېر نیک عالم ناغه خپل شاګردانو لوي چې کوم د دین کار کوي نو دې زړه باندې ومني چې دا آسان غونته ده نو ما دا آسان کار رانی ولې
زمانه علاوه چې دا نور علما او دلی د دین کارونه کوي دا ګران دي په جګړه به ختم کا ته ما په کې دا څنګه غوندي نیولې ادا فلانه چې کوي دا دې دا یې ډېر ګران کار اکتا ولوي چې کار زمانہ دی را نور غوځي نیولې اوس ګور دغه شیطان مونږ پسې ترتیب لګېږي یو د دین کار کوي بل کافر وایي تش په مسلمانۍ کې هم نه پریږي که مسلمانۍ کې پریږي بیا به مساله وا دلته فاستبقوا الخيرات وګوره څومره خپل مثال علماء ذکر کړي سو کې کری سو کې ریبي سو کې ورته وړ کوي او سو کې ورته پخای نو دا ټول دیو بل معاونین دي او که دشمنان دي کې وایي به اجرت دی والا هو اجر غواړي ورته جرت نه جوړه کړي نو باغ بیا بغدن ریته ها ایا دغه شان خټکه په وبو کې دغه شان به خوري فاستبقوا الخيرات زانو نروان دی کئی فکارونو دنیکو انن خدا سره فتنو دور لکنا چې سوکم د دین سکار کئی نو شکر و باساو تایی دیو کا یو وبارا روان د ویدی دی د بی حیائی اپا قوت و طاقت او په اتفاق د اسلام مخنیوي شروع دی څوک چې د دین سکار کوي شکر وباسا زانو نړوان دی کوي فکارونو غورغ دنه کو کې اینما تکونو کمزه کې چې یات بكم الله جميعا رب ولي تاسو الله غن ان الله على كل شيء قدير بیشک الله فهر یوشی قدرت و طاقت والده نیمه گنده بس تفریقو کئی بیا راځي کئی Ahora el tobo pasa, ¿ah?